یو مالدار سړي سودا واغسته او ولاړ له په انتظار چې څوک غریب سړی نوکر میلاو شي چې ما سره مزدور میلاو شي داسې زرا سره ویسي یو سړی ته میلاو شو نوجوانو وای دا سیس به زما سره کوره پوری ویسي وای وای 100 روپے برا کې دومره پیسې بازار کم دوانو ریټ متعین شو چې دونه مزدوري بشي او هغه مزدور هغه سیس اوچت کو روان شو کله چې دوانه بلار باندې دنو د اذان ټیم شو مسجد کې اذان وشو سلګ مخ کې لاړ نو د ملګری وته وی دا کم مزدور جو دی مالدار چیرې چې خو منزل ورځم جمعات کې مونږ کوم نو که تاسو خوخي یو تاسو نه او دې تور شتو کو زبل د انتظار کوم چې مونږ کې به راځي چزو اساس بل د پروت مالدار سړی بهر ولاړ دی او غریب سړی ورنوته دی او په جمعات کې الله تعالی ولاړ دی او پرز مونږ کې اوس بعد اوقات د مونږ دونه خونو کې سړی وځي راخې مقاله راکړي تلاوت مې کې خټیر وکړي یو دی غریب لیم خون ور کړی په دې دوران کې د مالدار سړي کته چې خلک د جمعات نه روزي جو आवाज یې کړی دی لکه روزه کنه دی غریب سړی ته وی روزه کنه جو هغه دنه आवाज کړو نه می در پری دی دی غریب سړی د आवाज کړو نه می در پری دی جو هغه ته سوق دی نه را پری دی وای کم چې کوم هستی چې تا د نه نه را پری دی هغه هستی ما بار نه در پری دی یو مالدار سړي سوچ کړي چې راکا یو نیم سړي داسي هغه هدایت الله فیصله کړي چې دا خو دې سړي ډېر خپل خبره وکړه چې دا توفیق د الله طرفه ملاويږي الله بزنه مخ خزه خو مینه پری دی چې څوک یې خوخ دی هغه د نه کړي نو فورا ته بو استدا چې به انده پر مزه چرتا